مقابله وشوله د اهل بیت 72 کسان د کربلا په میدان کې سشول شهیدان شو. هغه زنانه چې د رسول الله مبارک خاندان او د رسول الله نوسې وي، د رسول الله مبارک د نوسو ښځې وي، ټولې بې فردې را روانې کړلې. د حسین رضی الله تعالی عنه سر په نیزه کې واچو، اوچتې نیولی دی. بیبي زینب چې د حسین رضی الله تعالی عنه خور وه، شاته را روانه ده، مخې ته د رور سر ته ګوري، شاته د خپل خاندان 72 لاشونو ته ګوري. دغه وایي اے بابا اے محمده، خپل بابا یادوي، چېرته تپوس خو وکړه که نه ستا د اهل بیتو سره او ستا د نوسو سره څه وشول؟ شاته خپل او دوو یا خلکو ته ګوري چې دغه شانتې بې کفنه پراته دي، بل طرف ته ګوري د رور سر ته ګوري. چې کله عبدالله ابن زیاد ته سر لاړه د حسین رضی الله تعالی عنه په خانک کې ورته پروت دی، نو لښتې راواغسته. نو حسین رضی الله تعالی عنه ډېر ښکلی و، مخ مبارک رسول الله ته تللی و، بلکل د رسول الله مبارک مشابه و. نو لښتې راواغسته، نو په دې پوزه په دې مخ به یې و، وایي چا وي چې حسین ښکلی دی؟ کم دی دا ښکلی دی؟ په دې مخ به یې و. انس رضی الله تعالی عنه هغه ځای کې ولاړ، وایي بدبخته مه کوه، وایي ما دا شونډې لیدلي دي چې رسول الله مبارک ښکل کړي دي، دا شونډې ما لیدلي دي، او رسول الله مبارک واقع ښکلی، حسین هم ښکلی دی. تمره ظلم او زیاتې د کربلا په میدان کې وشو د اهل بیتو سره. د څه د وجې؟ د څه د وجې؟ مشره یې د وجې. مبارکه ورځ ده، یو د جمعې ورځ ده او بل د محرم د عاشوري ورځ ده. په 10 د محرم باندې بلا واقعات هغه مخې ته راغلي دي. مختصر کو د آدم علیه السلام توبه الله قبول کړې ده، نو هغه د محرم 10 ورځ وه، د عاشوري ورځ وه. که د نوح علیه السلام کشته په دریاب او سمندر کې په طوفان کې روانه وه، او چې کله د جودي په غر باندې ودرېده او اوبه ښکته شوې او دی ترې راکوز شو، نو ورځ د 10 محرم او د عاشوري ورځ وه. که یونس علیه السلام د مئی خېټې ته تللی دی او واپس راوتی دی، نو د محرم 10 ورځ او ورځ د عاشوري وه. او که موسی علیه السلام فرعونیان شاته دي، موسی علیه السلام مخکې دی، د فرعون لښکر په سمندر باندې ډوب شوی دی، او موسی علیه السلام او بني اسرائیل الله تعالی بچ کړي دي. نو چې په کومه ورځ باندې دی بچ شوي دي، نو هغه ورځ د عاشوري وه، 10 محرم. دغه رنګې ایوب علیه السلام لکه الله صحت د بیمارۍ نه ورکړی دی، نو هغه 10 د محرم. نن هم هغه ورځ ده، د محرم 10 ورځ ده، او بیا ورځ د جمعې هم ده. د محرم په 10 ورځ باندې یو واقعه راغلې ده چې هغې ته واقع د کربلا ویلی شي، چې د حسین رضی الله تعالی عنه او اهل بیت چې څومره وو دا شهیدان شوي دي، نو دا هم 10 د عاشوري او 10 ورځ د محرم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څوک وو؟ د رسول الله مبارک د تر زوی حضرت علی رضی الله تعالی عنه په هغې باندې د رسول الله مبارک لور بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها چې رسول الله مبارک ورته لختې جګر ویلي دي، دا په دې باندې واده وه. لوڼه خو هسې هم پلار ته خوږې وي ډېرې، د رسول الله مبارک نارینه اولاد نه وو، خو ټولې لوڼه خوږې، خو بیبي فاطمه بیا ډېره خوږه. یو موقع کې دا راغله، عایشه رضی الله تعالی عنها ناسته ده، د رسول الله مبارک ورته دې ته غوږ کې څه خبره وکړله، دا په ژړا شوه.
نو بیا ورته غوږ کې خبر وکړه، نو بیا په خندا شو. نو وروستو ته عائشه رضی الله تعالی عنها تپوس کوي فاطمه وایه که نه بابا جان درته څه ویلو؟ وایي د رسول الله مبارک راز نه شم ویلی، بله زما او د هغه خبره ده چې کله وفات شو نو تپوس ته بیا کوي. وایي ته رالې فاطمې ودې ژړله ودې خندل ولې؟ وایي رسول الله مبارک ما ته وفرمایل چې ستا بابا جان به د دنیا نه ځي، بس د هغه ټیم رانږدې دی. نو د پلار پتلو باندې خفه شومه. وی بیا راته وی فاطمې خفه کېږه ما د جنت د ښځو سرداره به یې ته. وی په هغې خوشحاله شو. نو د هغه فاطمه وه چې رسول الله مبارک به چې کله د سفر نه راغی نو بیبي فاطمې کربته دا به یې لیده د دې ملاقات له به ته چې کله به د علي رضی الله تعالی عنه د دې منځ کې څه خبره راغله رسول الله مبارک به په خپله لاړه ورکره به کېناستېدو ورته ویل خیر دی که علي ستا خاوند دی، جنګونه مه کوئ د یو بل سره، جګړې مه کوئ، د یو بل خیال ساتئ. علي رضی الله تعالی عنه بیا رضا کړ، کور ته بیا راوست. بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها له الله تعالی زوی ورکړ. رسول الله مبارک خبر شو نو فوري طور راغی، د لور کور ته راغی. نو فاطمې ماشوم راولي، دی ولا ماشوم ورکړ. رسول الله مبارک ولا په خپله باندې بوټي ورکړه او په خپله ولا غوږ کې اذان وکړو او ورته یې نوم ولا څه ایښی. نو علي رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي وایي حرب په عربی کې جنګجو بهادر ته ویلی شي. رسول الله مبارک فرمایل د ده نوم حسین دی، د ده نوم حسن دی. 11 میاشتې پس الله تعالی بل زوی ورکړ. رسول الله مبارک راغی، اذان او اقامت یې وله غوږ کې وکړو، خپله مبارک بوټي ورته ورکړله او تپوس چې کوي علي نوم مو ورته څه ایښی دی؟ نو هغه بیا وایي رسول الله حرب مو وله نوم ایښی دی. رسول الله مبارک فرمایي نه، د ده نوم حسین دی، یعنی یو حسن دی او بل حسین دی. او رسول الله مبارک ته دا دواړه نومسي ډېر زیات خواږه وو. رسول الله مبارک به خطبه ویله اکثر په جماعت کې، او چې دی به یې ولیدل دی به رامنډې والې رسول الله مبارک ورته کېناستېد. یو پیر یو صحابي نقل کوي، وایي زه رسول الله مبارک خوا ته لاړم، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره وایي څادر یې ځان نه تاو کړی دی. نو ما یې رسول الله دا تا سر څوک دي؟ تا سر څوک دي غېږ کې؟ وایي چې څادر یې داسې کو، وایي په یو پتون باندې حسن رضی الله تعالی عنه ناست دی او په بل پتون باندې حسین رضی الله تعالی عنه ناست دی او دواړو د څادر ځان سره تاو کړی دی. صحابه کرامو ته هم ویلي دي ګورئ زما د اهل بیتو به خیال ساتئ، زما د دې نوسو به خیال ساتئ. د هجرت په 4 کال باندې حسین رضی الله تعالی عنہ پیدا شو. کله چې رسول الله مبارک وفات کېده نو د ده عمر ډېر زیات کم او رسول الله مبارک دی لا ماشومان دي، پوچې دي. او رسول الله مبارک فرمایي الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه، حسن او حسین به د جنت د نوجوانانو سرداران دي. مور به د ښځو سرداري او زامن به د نوجوانانو سرداران. او انصارو ته ویلي وو زما د اهل بیتو به ګوره خیال ساتئ. چې کله رسول الله مبارک وفات شو نو خلکو کې یو خبره ګډه شوه چې مشر به څوک وي. اوس انصارو ځان له مشر مقررو، چونکې انصار د مدینې وو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پاڅېد او ما د رسول الله نه اورېدلي دي الائمة من القریش، مشران او سرداران چې څومره خلیفګان راځي دا به د قریشو نه راځي. په هغه ځای کې خلک راجمع شو، د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې بیعت وکړو، وایي ته زموږ مشر یې. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حکومت وکړو، غالبا 4 کاله لږ بږ چې څومره وو هغه په خپل ژوند باندې ولګېدو. کمیټي یې جوړه کړله او د عمر رضی الله تعالی عنہ
له د خلکو نه بیت واغسته چې دی بس زمانه پس به خلیفه دویم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وي. او دغه رنګې عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل دور خلافت کې هغه موږ ویلي دي دغه عدل او دغه انصاف او دغه بیا د اهل بیت څومره قدر او احترام چې عمر رضی الله تعالی عنہ ولګېده چې په بدر کې کم شهدا راغلي وو خلک شهیدان شو هغه د بچو د پاره 2000 روپۍ چې د وظیفه مقرر کړله او د حسن او د حسین رضی الله تعالی عنہ د پاره 5000 روپۍ 5000 روپۍ مقرر کړلې. صحابه ته تاسو کو عمر دا دی ولې وکړل وی دا مې په دی وجه وکړل چې دا خو د رسول الله مبارک نو سری موږ خو پکار دي چې د دې سوکو د دې احترام کو د دې قدر کو نسبت د رسول سره د دې وجه مولا ډیره مقرر کړل او یو موقع کې پلار را روان دی عمر رضی الله تعالی عنہ نو واړه نبی کوي حسین رضی الله تعالی عنہ دی ماشوم دی لا نو واړه تختیدل وی عمر راغی امیر المؤمنین راغی خلک به یریدل نو دی اوتره د په خپل ځای ولار دی واړو ته وی راځي وی دا خو زمونږ نوکر دی هغه زمونږ نوکر دی. نو امیر المؤمنین وتکین استی د شابه وی دا کاغذ دا پاړواله او دا خبره په دې لیکي خلک هم ماشوم دی امیر المؤمنین پس پوه شی بني خیر دی ماشوم داسې خبره وکړله وی نه کاغذ یې ورته کېښوده وی دا خبره ولیکه چې عمر ستا نوکر دی. دا خبره چې ولیکله ورته وی وی دا مې د دې د وجې ولیکله وصیت کومه چې کله وفات شم نو دا کاغذ به زما په سینه باندې ږدئ چې امیر المؤمنین نه دی راغلی د رسول الله مبارک د نسو د حسن او د حسین نوکر راغلی دی. او یو پیره موقع کې امیر المؤمنین په منبر ناست دی او حسین رضی الله تعالی عنہ ورته راغی وی راکوشه زما د بابا د منبر نه راکوشه زه وی د خپل پلار په منبر باندې کښېنه دا زما د بابا منبر دی. نو امیر المؤمنین دی د 22 کروڑ مربع میل باندې حکومت دی خلک هم ناست دی زر راکوشه کته کېناست وی راځه دی کېنه او ته فرمایي وی زما د بابا منبر نشته زه خو د خطاب زویم زما د پلار سو منبر خو ستا د بابا دی ته زموږ مشر یې صحابو به دومره قدر کو. نو ورپسې حکومت د عثمان علی رضی الله تعالی عنہ راغی هغه هم کوپې والا شهید کو عمر رضی الله تعالی عنہ یې شهید کو عثمان رضی الله تعالی عنہ حکومت هغه هم باغیانو شهید کو. ورپسې 15 نمبر حکومت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ نو چې کله امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ حکومت د اخیری وخت راغی نو دی ولګېد په خپل ژوند باندې د خپل زوی دپاره د خلکو نه بیعت واغسته چې دا یزید زما زوی دی او بس دی تاسو مشر مقرر کړي یعنې ته دا کار کوو چې دا حکومت خلافت یې نسل در نسل دا به روان وي زما په اولاد کې. نو صحابه کرامو کې دته پته وه چې په مدینه کې 2 کسه دي چې دا به زما مخالفت کوي دی به زما دا خبره نه مني یو عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ دی یو حسین رضی الله تعالی عنہ دی د مشر ورور دی حسن رضی الله تعالی عنہ هغه ته هم زهر ورکړه هغه هم شهید شو. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ ته چې پته ولګېدله چې معاویه رضی الله تعالی عنہ خو د یزید دپاره د خلکو نه بیت اخلي نو مدینه یې پرېښودله او مکې ته راغی څه وکړمه که مخامخ ودرېږم د پیغمبر ښار دی د پیغمبر کلی دی جنګونه به کېږي جګړې به کېږي بس سایډ ته ښه یم. معاویه رضی الله تعالی عنہ ولګېده او د یزید دپاره بیت غوښتو نو چې د مدینې کوم ګورنر مروان ده ته وی چې په هر حالت کې وي دا یو سړی رضا کا چې دی زما د زوی دپاره څه وکړي دی بیت وکړي. په دغه دوران کې معاویه رضی الله تعالی عنہ وفات شو. یزید د خلکو نه په زور باندې بیت اغستو چې څه وکړي ما مشر ومنئ بس زه ستاسو بادشاه یم زه ستاسو خلیفه یم. حسین رضی الله تعالی عنہ ورته څه وکړل ما له لږ مهلت راکړه لږ ټایم راکړه سوچ پې کومه او په دغه موقع کې یې څه وکړل خپل کلی د بابا کلی یې پرېښودو او مکې مکرمې ته واپس راغی. څه وکړو ښار چې مخالفت کو جنگونه او جګړې به وي نو مدینه یې پرېښودو مکې ته راغی
یزید ولګېدو دلته ورپسې خلک راولېږېدل د مکې ګورنران یې ورپسې کړل چې په هر حالت کې وي په ته څه وکړه ما قبول کړه د هغه طرف نه کوپې والا ولګېدل دوی خطونه شروع کړل او دا د یهودو سازش و خطونه د حسین رضی الله تعالی عنہ پسې شروع کړل چې کوپې ته راځه مدینه کې دې هم دی نه پرېږدي مکه کې هم در پسې شوی دی او ته د ده حکومت نه تسلیمې دی د دې اهل دی نه نو موږ ستا ملګرتیا کوو ستا پلار په کوپه کې موږ سره ډېر ښکلی وخت تېر کړی دی موږ دلته راشه موږ ستا په لاس بیعت کوو زموږ خلیفه په کوپه کې ته شې ته دلته راځه دومره خطونه راغلي او تاریخ لیکلي دي چې د هغې نه بوجۍ ډکې شوې وي نو حسین رضی الله تعالی عنه د صحابه کرامو سره هم مشوره وکړه چې څه وکړم کوم غټ صحابه کرام دي هغه هم دا مشوره ورکړه چې کوپې والا ګورې غدار دي ته ستا پلار نه دی پرېښودی نو ستا به څه قدر وکړي لهذا ته کوپې ته مه ځه او چې هغه طرف ته هغه خطونو ته کتل بوجۍ به ډکېدي خط او ته راځه چې موږ بیعت کوو موږ دا کوو ستا سره ملګري دي کوپه ستا دا دي نو حسین رضی الله تعالی عنہ ولګېده د خپل تره زوی د مسلم ابن عقیل دې کوپې ته ولېږه چې ته ورشه او حالت معلوم که چې د کوپې خلک څنګه دي واقع دي دا خطونه چې کوم رالیږلي دي زموږ په حمایت کې دي که غداران دي که څنګه دي نو مسلم ابن عقیل دی لاړ کوپې ته او چې کله کوپې ته ورسېده نو 18,000 خلکو د مسلم ابن عقیل استقبال وکړو خلکو ته په لاره کې ولاړ دی 18,000 او دې ټولو خلکو د مسلم ابن عقیل په لاس باندې بیعت وکړو چې موږ تا سره یو اتل زره کسان یو ته د خپل تره زوی ته ووایه حسین رضی الله تعالی عنہ ته ووایه چې ته کوپې ته راځه مکه هم پرېږده مدینه هم پرېږده دلته کوپه کې به ته زموږ مشر یې خوشحاله شي خلک خو ټول بدل دی او خلک خو ټول موږ سره دی نو دې ولګېدو دی یو خط ولیکو حسین رضی الله تعالی عنہ ته خط ولیکه چې واقعي دا خلکو چې کوم خطونه رالیږلي دي موږ ته نو دا حقیقت دی او زه کوپې ته رالمه اتل زره خلکو زما په لاس باندې بیعت وکړو ستا دپاره او بس تاسو څه وکئ اهل بیت چې څومره د رسول الله مبارک خاندان دی 72 کسانو او دې کې ورسره بیا نورې زنانه هم وي نو تاسو ټول راځئ او کوپې ته راځئ د دې غاړې چې یزید خبر شه چې دا خبره خو بدله ده او کوپې والا خو د حسین رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې بیعت کوي او زما حکومت نه مني زما مشري نه مني نو دې ولګېده عبدالله ابن زیاد دی چپ په چپه باندې د کوپې ګورنر مقرر کړ ورته وی مراعات در کوم هر څه در کوم پیسې در کوم عهدې در کوم ځان کوپې ته ورسوه د کوپې چې څومره آبادي ده په هغې کې خلکو ته پیسې ورکړه رشوت ورکړه خلک په پیسو باندې واخله خو خلک د حسین رضی الله تعالی عنہ نه واړوه نو یو طرف ته چې وګورئ نو اتل زره خلکو سره ودرېدل او په لاس یې ورته بیعت وکړو موږ تا سره یو چې حسین رضی الله تعالی عنہ د کوفې په جامع مسجد کې اعلان وکړ چې الحمدلله زه راغلی یم د حسین رضی الله تعالی عنہ د طرف نه او دې خلکو ما سره بیعت کړی دی او انشاءالله ما خط لیږلی دی هغه راځي او هغه طرف ته هغه ولګېدو عبدالله ابن زیاد ولګېدو خلک یې په پیسو واغسته هر چاته پیسې ورکړې د څومره وړې وړې صوبې چې وي هغه ته پیسې ورکړې چې ته په خپل چمګاون کې څومره خلک دي په پیسو یې واخله په څه وکړه پوټ واخله نو خلک ولګېدو په پیسو باندې خلک واغسته د چې د جامع مسجد کې تقریر وکړو یو طرف ته 18,000 ورسره ولاړ دي او بل طرف ته د تقریر نه پس یو کس هم نه دی ولاړ ټول په ټوله څه شو خرڅ شو پیسې یې واغستې دي یکې یوازې دی پاتې شو لکه چې بخیله به ورغی لکه تا چې را سره بیعت کړی دی یاره به ما خو نه دي کړی به بلو یا لکه ته چې ما د خطونه رالیږلي دي زه څه نه راغلی یم موږ خبر نه یو ته به چا رالیږلی زه چې به راغلی نو موږ خو د عبدالله ابن زیاد سره هغه ورته دمکي ورکړه یو طرف ته پیسې ورکړې بل طرف ته ورته وی کم کس د حسین رضی الله تعالی عنہ ملګرتیا وکړه د مدینې ګورنر یزید دی او هغه ځان سره فوج راغستی دی نو بس تاسو خو په ګوته شوئ فوج را روان دی نو ستاسو به خیر نه وي
نو پیسې هم ورکړې او دمکي هم ورکړله په 18,000 کې یو دانم پاتې نه شو او عبدالله ابن زیاد دی ولګېد مسلم ابن عقیل رضی الله تعالی عنہ یې گرفتار کو نو دی شهید کو نو دوته یو وصیت کو یو اخیره ولې وې سکه وې ما د حسین رضی الله تعالی عنہ په نام په نوم باندې خط لګلې دی چې د کوپی خلک ډیر خلک دی تاسو کوپی ته راځئ ابر روان شوی وي اولن کې د کوپی والا هو غدار دی صرف خط لیکما چې تاسو مرাজি ناوي چې تپریدم د چرتا الان کې هغه ته یزید ویلو یزید کار څنګه خدای وته ویلو وی مسلم ابن عقیل څومره خلک دي کومړې مړاوه او د حسین رضی الله تعالی عنہ په مړې نه دی مال ژوندې اونې سره راوړه ځکه د رسول الله مبارک مسیره دې ولګېدو مسلم ابن عقیل رضی الله تعالی عنہ څخه د شهید کو هغه طرف نه حسین رضی الله تعالی عنہ ته خط راغی چې تاسو راځئ نو اهل بیت چې څومره دا ټول سشول دی کوپی ته روان شول په لاره چې نیمه لارې اوره واله پته ولګېده چې کوفي والا خو غداري کړې ده مونږ خو راوتي یو زمونږ د تره زوی مسلم ابن عقیل شهید کړی دی نو حسین رضی الله تعالی عنہ دمه وکړله او د خپلو ملګرو نه د تره زامن دي او خپل خاندان دی اهل بیت چې څومره د رسول الله خاندانو دا ټول کېنول سکو واپس ځو کوپې ته ځو ټولو په یو اواز باندې وی مرګ خو څنګه پیاره دی منګ د یزید په لاس بیعت کوونه کو مدینی ته واپس ځون اگر نه بیعت اخلي او منګ دغه حکومت د سره تسلیمونه دغه طریقه کار غلط دی د رسول الله مبارک د خلافت سره جدا دی نو منګ د یزید په لاس بیعت نه کوو منګ بزو کوپې ته بس جنگي کو بدرتي چې شهیدان شو او د مسلم ابن عقیل رضی الله تعالی عنہ بدل به اخلو هغه ځای نه دی را روان شول د دې غاړي عبدالله ابن زیاد لخر روان کو او د کربلا په میدان کې د اهل بیت محاصره وکړه او به بند کړی حسین رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي کنه یا خلکو وې د دریای فرات او بو خنزیران او سپیسکی او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اهل بیت باندې بند کړی دي خنزیران راځي د دین او بس کی ای خیر دی او د رسول الله خاندان نو بن ورکوي سور ټیم په دې کې تیر شو اخیری ټیم ختم دی مقابله وشوله د اهل بیت او 72 کسان د کربلا په میدان کې سشول شهیدان شو اغه زنانا چې د رسول الله مبارک خاندان او د رسول الله نوسه وي د رسول الله مبارک د نوسو خدي وي ټولې به فردي را روان کړلې د حسین رضی الله تعالی عنہ سره په نيزه کې واچو چتی نیول دی بیبي زینب چې د حسین رضی الله تعالی عنہ خور وا شاته را روانه ده مخې ته د رور سر ته ګوري شاته د خپل خاندان 72 لاشونو ته ګوري دغه کوي اے بابا اے محمد خپل بابا یادای چرته تاسو خو کنه استاد اهل بیت سره استاد رسول سره سوشول شاته خپل او دو یا خلکو ته ګوري چې دغه شانتي به کپړه پراتی دي بل طرف ته ګوري ضرور سر ته ګوري چې کله عبدالله ابن زیاد تصر لاړه د رسول د حسین رضی الله تعالی عنہ په خانه کې ورته پروت دی نو لخت راواغستا نو حسین رضی الله تعالی عنہ ډیر خپل وو مخ مبارک رسول الله ته تلو بالکل رسول الله مبارک مشابه وو نو لخت راواغستا په دې پوزه په دې مخ به وو و چاوي چې حسین خپل دی کم دی دا خپل دی په دې مخ به وو انس رضی الله تعالی عنہ هغه ځای کې ولاړ وي بدبخته مکوا وای ما دا شونډې لیدلې دي چې رسول الله مبارک خپل کړی دي دا شونډې ما لیدلې دي او رسول الله مبارک واقع خپل حسین خپل دی تمره ظلم او زیاتې د کربلا په میدان کې وشو د اهل بیت سره د څه د وجې مشره د وجې یزید وی زما شریم نو چې ته مشره نو خو چې په کم قانون باندې خلافت راځي په هغه راشه کنه چې د خلک نه تسلیمي غټ صحابه کرام اهل کبار چې کوم غټ صحابه کرامو دا دې نه تسلیمي نو مشره ته څه ضرورت دی او انسان سوچو کې به د کورسای کې بسینو اوسم په جګړې دي اوسم په مشره جګړې دي جنگ دي جګړه دي یو کورسای زما دا هغه په هغه کې راو لګي دا هغه